عن ابی برزة رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النوم قبلها والحديث بعدها. حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل بیانوی چې دوی به څه کول وی دوی به ماسخوتن لمانځه نه وړاندې خوب نه منع کوله او ماسخوتن نه پس خبرو اترو نه به یې منع کوله. یعنی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام با ماخام نه پس او ماسخوتن نه وړاندې د وخت کې خوب کولو نه منع کولا مود کېږي او وجه دا ده چې ماسخوتن مو د قضا کېدلو یا به جمع کېدلو یا به وخت کېدلو خطر وي. ځنه کسان ماخام مانځنه پس اوده شي بیا ماسخوتن نا وخت ټیم کې لمونځ وکړي هغه دا نقصان وشي چې یو خو جمع ترې نه لاړه شي او بل دویم نمبر باندې که نیمې شپې نه ټیم واوښتلو بیا لمونځ مکروه کېږي د ماسخوتن وال نو کله کله لمونځ مکروه اوقاتو کې وکړي او که خدا نه خواسته پانه سیدلو لمونځ هم قضا شي. او دارنګه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ماسخوتن نه پس د خبرو اترو نه دین منع کړی دا یعنی ماسخوتن نه پس وده کېدل پکار دي خوب کول پکار دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل هم کوشش دا و چې ماسخوتن مانځه نه پس کور ته لاړ شي او آرام وفرمایي. اوجه دا ده چې کوم سړی په وخت باندې سملی نو دا کس په تهجد ته پاسي ان شاء الله العزیز او که تهجد ته نه وي نو سهار جمع لمانځه ته خو به پاسېدلی شي خو که دی ماسخوتن لمانځه نه پس خبرې اترې کوي او نن سبا خو دې الله معافي وکړي فضول خرافاتو کې زموږ نوجوانان لګیا وي ټیک ټاکونه ګوري یوټیوبان ګوري فیسبوکان ګوري او دا څیزونه پکې ګوري چې د آخرت لحاظ سره د زندگی تباہ کوي هیڅ فایده نه ورکوي. حالانکه یاد وساتئ الله پاک فرمای ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید یو لفظ هم دای نه ادا کوي مگر د خواته یو نگهبان تیار ولاړوي. نو دارنګه چې کوم عمل کوي فرښتہ انتظار کوي او ستا ما عمل اټول لیکي. نو ماسخوتن نه پس اسې وخت په نت باندې یا خپل مې سي په غب شپ باندې مزایا کوي ورنه تهجد باندې قضاوي چې دا د نیکانو صالحانو طریقه ده. او دویم نمبر باندې تهجد هو قضا کیږي ورسره سحر لمونځ دې ضایع کیږي او دیل ویل ډیر کسانو نه مونږ داسې اورو چې تاسو ترې نه وکړو لمونځ و الحمدلله کوم یا البته یو سحر لمونځ خو نشم کولی نا وخت وده شو او ځینې کسان هو تر یوې بجې پورې ګرځي ماشومان هو بازار نه سوداګانې رخلي او کور کې ګپونه لګي او بس سره خوري. د ما عزیزانو ټول نه مې درخواست دی چې پیغمبر علیه السلام حدیث باندې عمل وکړي او ماښام نه پس خوب نه ځان بچ کړي او ماسخوتن نه پس ګپ شپ او وخت ضایع کول نه ځان بچ کړي
الله پاک دې موږ تاسو ټول ته پیغمبر علیه السلام سنت مطابق زندگی تیرولو توفیق نصیب فرمائے.